की अहादीस मुबारका। दलील नंबर 1, क़ाल इमाम अल-हाफ़िज़ अल-मुहद्दिस अबुल हसन अली इब्न उमर इब्न अहमद इब्न महदी अद-दारक़ुतनी मुतवफ़ा 385 हिजरी, रवा अब्दुर्रहीम इब्न सुलैमान अन अबी बकर अन-नहशली अन आसिम इब्न कुलैब अन अबी अन अली अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना यरफ़उ यदैहि फ़ी अव्वल अस्सलाति सुम्मा ला यऊद। लफ़ज़ वमरदल अन्नहु काना यरफ़उ यदैहि फ़ी अव्वल अस्सलाति सुम्मा ला यऊद, अन्नहु काना यरफ़उ यदैहि फ़ी अव्वल अस्सलाति सुम्मा ला यऊद। दा अल्फाज इबारत यादवे چې طلبو ته عبارتونه یادي چې تاسو یو سړی خبرو کی چې فوراً ورته عبارت چې ته نقل کی، هغه کوم خيار خلک کی هغه صحیح ذوق والی هغه بستا عبارت اوریدو د حدیث اوریدو نه بعد بغلیش او پاغي کې وی اسناده صحیح ورواته ثقات. د دې سند صحیح دی، د دې چې کوم مشران او فیسبوک باندې راشي بیان کوي کنه نو وی صحیح حدیث نه دا مسله ثابت ده، د صحیح حدیث نه دا ثابت. نو مونږ ولې نه وایو چې لکه دا د صحیح حدیث نه ثابت دي او د ثقه راوی نه دا مسله ثابت ده چې صرف د اول مانځ کې افتتاح کې تکبیر شته، رفع یدین شته او وروسته بیا ثم لا يعود بیا بګی نشته. بیا اعتراض کوي و چې دا روایت خو مرفوع نه دی، دا خو موقوف دی. دا مرفوع نه دی، دا سره موقوف دی. جواب دار لومبي جواب د دې حدیث مرفوع بیانون کې څوک دی؟ امام عبدالرحیم ابن سلیمان. امام عبدالرحیم ابن سلیمان دا د دې حدیث مرفوع بیانون کې دی او هغه چې د صحیحینو بالاجماع ثقه راوی دی. صحیحین پیژنې کنه، بخاری او مسلم د صحیحین وای د دې دواړو چې بالاجماع ثقه راوی دی او د هغه د روایت مرفوع بیانول دا یو زیادت دی او زیادت د جمهور فقهاو او د محدثینو په نسبت باندې دغه سره د ثقه راوی زیادت د مقبول وي. پېښوي د ثقه راوی زیادت دا مقبول الګوي دا زیادت دی، نو دا زیادت خود د ثقه راوی دی او د ثقه راوی د محدثین او د فقهاو جمهور دا مذهب دی غي وی چیرې د ثقه راوی زیادت مقبولی. لکه صحیح بخاری کې جلد نمبر 1 حوالہ تولی کې صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 201 باندې لیکي. صفحه اکثر مخ کې رستکیږي خو چې دا باب وتلی کې نو بس باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. باغي کې لیکي والزيادة مقبولة. والزيادة مقبولة، زیادت چې دا مقبول له د جمهور فقهاء محدثین په نسبت باندې د ثقه زیادت مقبول له. دغه رنګي المستدرک علی الصحیحین د امام حاکم صاحب کتاب د جلد نمبر 1 کتاب العلم کې المستدرک علی الصحیحین د امام حاکم صاحب جلد نمبر 1 په کتاب العلم کې هغه فرمایي ان الزیادة من الثقة مقبولة. ان الزیادة من الثقة مقبولة. نستا اعتراض ختم شو. جواب نمبر 2 وی کدا حدیث د موقوف او د مرفوع کې دو مبارک اختلاف راشي، بعضی وی چې دا موقوف دی، بعضی وی چې دا مرفوع دی. نو اوس به د اختلاف دوران کې سکی نو فقها او محدثین خصوصا امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله داغي بنس باندې بچا ته ترجیح ورکي دغه حدیث به مرفوع ګڼل کی. چې کله د یو روایت داغه د مرفوع کېدو یا د موقوف کېدو په باره کې اختلاف راشي نو خاص طور باندې امام بخاری او امام مسلم څه سوي چې بیا به دا حدیث مونږه مرفوع ګڼو. اختلاف د راغی چې آیا دا مرفوع دی که موقوف دی، نو هغه بس ګڼل کېږي دا مرفوع ګڼل کېږي. قال الامام النووي
والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم محقق المحدثين أنه يحكم بالرفع. كنور سنم ودلقه نو صرف دوسي لگه قال الإمام النووي أنه يحكم يا إنه يحكم بالرفع، فغيب حكم لگی دسو بالرفع والاتصال. إنه يحكم بالرفع والاتصال، پدې باندې به حکم د مرفوع لګي د متصل بلګي، لأنها زیادت ثقتنا، ځکه چې دا د ثقه راوي زیادت ته، او د ثقه راوي زیادت ان الزیادة من الثقة مقبولة، هغه مقبولی. شرح مسلم للنووي جلد نمبر 1 د امام نووي صاحب شرح د شرح مسلم هغه کې جلد نمبر 1 کې دا خبره ورکړې ده. دلیل نمبر 2 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما هغه فرمایي الا اخبركم بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو ته د نبی له صلوات و سلام د مانزه په باره کې خبر درکم. قال نراوی فرمای فقام عبدالله بن مسعود سے بودریدو فرفع يديه اول مرة. قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد. ودریدو او پړمبي ځلې لاسونه داسې اوچت کړل، غوږونو پورې داسې اوچت کړل، او بیا د هغې نه بعد لاسو نه دی اوچت کړل. ثم لم يعد. او د سند په باره کې څه وایي؟ اسناده صحیح على شرط البخاري ومسلم، د بخاري او د مسلم د شرط مطابق د دې سند صحیح دی. نسائی شریف جلد نمبر 1 باب ترک ذالک، حوالہ وطولی کے نسائی شریف جلد نمبر 1 باب ترک ذالک یا باب ترک ذالک دوڑا ویلش، او سنن کبرا للنسائی جلد نمبر 1 دغم باب ترک ذالک، سنن کبرا للنسائی باب ترک ذالک یا باب ترک ذالک. بل دلیل دا عبداللہ بن مسعود سے مبارکی الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. امام ترمذی صاحب سوئی قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، دا حدیث حسن نے اسناده صحیح على شرط البخاری ومسلم تغلیبا. په ترمذی شریف کې دا حدیث مبارک دی، جلد نمبر 1 باب رفع الیدین عند الرکوع، باب رفع الیدین عند الرکوع.